په دې کې هر هغه څوک چې مایوس وي پریشان سرګردان په ټیشن کې او زما علاج چې دغه نه کیږي زما د بیا اولادي مسله چې دغه نه حل کیږي وای ما ډیر علاجونه وکړل زه په کراچۍ لاړم کوم ځایو لاړم مګر زما علاج نه وصلو نو دوی دا کله یو سوچ د انسان ما دا وای نو دوی به څنګه علاج راوکړي په سوچ کې په تعجب کې مګر ما د دې مریضانو علاجونه کړي چې په ګرد کراچۍ کې په لاهور کې په اسلام آباد کې جواب ورکړی دی علاج ما ورکړی دی الله شفا ورکړی ده شفا خو الله ورکړي مګر موږ چې کوم دی دا یو ذریعہ د اسباب د مریضم سبب دوام سبب دا چې دی ذریعہ او سبب دی شفا چې کوم دغه موږ د خپل سره په سوالو او هر هغه څوک چې مایوس وي چې بالکل مایوس وي هغه زما علاج بالکل نشي کېدلی زه د اولاد سره محروم یم زه د اولاد غوندې غټ نعمت سره زه محروم یم زما اولاد چې دغه نشي کېدلی زما اولاد چې دغه بالکل ورسره مرګ ما ته اولاد نشي ملاو بالکل زه مایوس یم د اولاد د خوا چې دی زه بالکل په ټینشن کې یم یا د کور والا د خوا مسلې یا د زنان د خوا مسلې او هغه مایوس کسان ته زه دا میسج ورکوم دا پیغام ورکوم چې یو وار دوه وار درې واره پورې زموږ علاج وکړه انشاءالله د الله تعالی په فضل او کرم سره په نوي کلي کې په کوټه کې ما د یو مریض علاج کړی دی چې 15 کاله اولاد نو الله تعالی 2 زامن ورکړل په غوث آباد کې ما د یو مریض علاج وکړي چې 19 کاله اولاد نو الله تعالی یو لور ورکړل دا کسان موجود دي دا رقم په سوونو په زرګونو علاجونه مشکل دي الله تعالی شفا ورکړي د په دغه برانچ کې د په جان محمد روډ په برانچ کې ما د یو مریض علاج وکړي چې د درو خوندو اولاد نو ما د مریض علاج وکړي الله تعالی او هغه خور ته اولاد ورکړي بیا هغه نور دوی خوندې مراوستلي ولې یعنی دا رقم موږ په سوونو به خبر مریضان علاجونه مشکل دي دا زما کمال نه دي دا د شای رب العالمین فضل او کرم مهرباني ده